سلامونه او نیکی هیلې د ولسی تړون خبرونه په نننۍ برخه کې نادي خان تاسو ته هرکلی او په خیر اغلی وای. دغه خبرونه تاسو ته د CRSS له اړخه وړاندې کیږي او دا وخت تاسو مونږ نیغ په نیغه د پښتونخوا ریډیو FM 92.2 پیښور او د سره سره مردان سوات او رزمک شمالي وزیرستان د پښتونخوا ریډیو سټیشنونو هم اوري. تر دې بجو پورې به زمونږ دغه خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې مونږ په بیلابیل موضوعات باندې خبرې اترې کوو، مختلف سرخطونه راوړو او داسې سرخطونه راوړو چې په کم کې عام ولس سره تړلي مختلف اړخونه باندې زموږ خبرې اترې کېږي. هغه د بشري حقوقو نه واخلئ تر د آئین او قانون پوهې دغه رنګ د ریاست او د عام ولس ذمهوارۍ او بیا په عمومي توګه زموږ رویې په دې ټولو اړخونو باندې موږ وخت تر وخته پروګرامونه کړي دي. نن چې کم سرخط یا کومه موضوع موږ په ولسي تړون کې راوړې ده هغه ورچوال لرنینګ حوالې سره ده، یعنی د انټرنیټ د لارې او د نورو ډیجیټل ذریعو د لارې د تعلیمي زده کړې او دا پوره عمل. اردوونکو که وګورو نو څنګه چې کووډ-19 د وبا د ژوند نوره اړخونه متاثره کړي دي، دغه رنګ تعلیمي لړ کې هم مختلف قسمه ستونزې چې کم دي هغه راپېښې شوي دي. نو په دې مدونو باندې به خبرې اترې کوو او په خصوصي توګه زموږ فیکلټي یا زموږ طالب علمان او دغسې نوره ټولنه کم چې د کووډ-19 په وجه تعلیمي اړخونه باندې هغوی مختلف قسمه چیلنجز چې کم دي هغوی ته رامخې ته دي. موضوع باندې به خبرې اترې کوو. میلمانه به هم تاسو سره معرفي کوم. په سټوډیو کې موږ سره دا وخت ډیر محترم فیصل شهزاد صاحب موجود دی، څوک چې اسلامیه کالج یونیورسيټي کې د لا څانګې سره تعلق لري او هلته کې اسسټنټ پروفیسور دی. فیصل شهزاد صاحب ډېره زیاته مننه پروګرام کې برخه اخیستو او د راتګ. زمونږ دویم میلمه شهاب الدین څوک چې طالب علم دی او دی په انسټیټیوټ اف منیجمنت ساینسز یا ایم ساینسز کې خپل تعلیمي زده کړې کوي او سوشل سټډیز سیکټر کې چې کوم دی دوی خپل زده کړې ترلاسه کوي. ډېره زیاته مننه شهاب الدین پروګرام کې د برخه اخیستو او د راتګ. ډېره مننه. د پروګرام په بل ټوک کې به موږ د ټلیفون د لارې حسین شهید صاحب څوک چې مشر دی د انسټیټیوټ اف پیس او کنفلیکټ سټډیز څانګې د پېښور یونیورسيټي د سره به هم د ټلیفون د لارې خبرې اترې کوو او په پروګرام کې به د دوی برخه هم چې کومه دغه به وي. ریپورټ به موږ د پروګرام په دویمه برخه کې د خبریال انعام الله خان چې کوم دغه به موږ وړاندې کوو او د ټلیفون درک چې کوم دغه به هم زه تاسو ته وایم 0919210999 زموږ د سټوډیو شمیره ده. تاسو راتلی شئ او که تاسو تعلیمي لحاظ سره څه قسمه ستونزې سره مخ کې یا خپله تجربه یا رایه موږ سره شریکول غواړئ د کووډ-19 حوالې سره هم څه ویل غواړئ چې څنګه تاسو خپله تعلیمي سلسله چې کومه ده په کم ډول روانه کړې ده نو هغه موږ سره شریکولی شئ. د SMS د لارې راتلی شئ KR به ټایپ کوئ، سپیس به ورکوئ، خپل لنډ غوندې پیغام به ټایپ کوئ او په 8583 یعنې په 8583 باندې به راولیږئ. ښه فیصل شهزاد صاحب ستاسو په طرف به راځم. تعلیم موږ خبره کوو، بیا موږ څنګه چې د دې پروګرام یو غټ لوی مقصد دا هم دی چې د آئین او د قانون د لارې هم موږ عام ولس یا خلک چې کوم دی هغه پوهه کړو. نو زموږ آئین یا زموږ کنسټیټیوشن د تعلیم په حق حوالې سره څه وایي؟ ډېره زیاته مننه د ستاسو د بلنې او د ټولو ملګرو په دې دوره اهمه موضوع باندې نن ټولنې کولو. زموږ آئین چې تر کومې پورې تعلق دی په هغې کې زموږ بنیادي تعلیم چې موږ ته کوم ثانوي تعلیم وایو یا ایلیمنټري ایجوکیشن وایو هغه خو د آرټیکل 25 نه پس چې کله په قانون آئین کې دا شامل کړی شو د هغې نه پس دا په ریاست لازم شوه چې هغه به ټولو هغه ماشومانو له تر 10مه پورې په عامه ژبه کې چې موږ وایو تعلیم ورکولو له پابند نه دی. د هغې نه پس د تعلیم ورکولو ریاست خو پابند نه دی، خو ریاست دا ګڼي په آئین کې چې هغه ټولې لارې به همواري په کومو لارو چې فردر ایجوکیشن یعنی مزید تعلیم حاصلولو لپاره خلک خپل کوششونه کولی شي. نو آئین په دې کې ډېر کلیر دی. آئین نه صرف بلکې پکار خو دا و چې ټول تعلیم بایندنګ یا ضروري وګڼي ریاست لپاره د عوامو لپاره، خو چونکې دا زما په خیال زموږ ریاست کې لا اوسه پورې ممکن نه ده چې آیا ټول تعلیم د اول نه والې تر 14مه پورې یا د هغې نه پس هایر ایجوکیشن چې موږ ورته وایو دا لازم وګرځي د ټولو عوامو لپاره. فی الحال تر اوسه پورې زموږ آئین کې صرف ایلیمنټري ایجوکیشن لازمي دی. ریاست ذمهواري جوړیږي چې دا به هر عوام یعنی هر فرد ته ورسوي. بالکل د آرټیکل 25A د لارې دغه حکومت یا کوم ریاست چې کوم د خبر یقیني کړې ده. فیصل صاحب که د نصاب یا د کریکولم خبره مونږ وکړو نو څه فکر کوئ د یو اکیډمیشن یا یو پروفیسر په حیث باندې چې
سدا سي ویلیوز یا سدا سي سيزونه پکار دي چې کله مونږ یو نصاب یا چې کم تعلیمي ماهرین چې کم دی یو نصاب بغا یونیورسيټو لپاره دغه سي نور ورکوټ لیول باندې چې کم اداري دی غي لپاره چې کله یو نصاب دی ډیزاین کوي هغه باندې کار کوي او آیا تاسو څه فکر کوئ چې زموږ نصاب د ځوان کول ضرورتونو سره هغه سمون خوري او کنه مونږ خپل معاشي حقیقتونو ته وګورو د ټولنې او دغه نور ضرورتونو ته وګورو تاسو د حواله سره څه فکر دي په دې حواله خو زه رائے لرم او هغه دا چې زموږ نصاب چې سورم جوړیږي دا د خاص طریقې کار نه تیریږي نو هغه نه پس جوړیږي یعنی که د لور لیول خبره مونږ کو په تعلیم کې ثانوي تعلیم نو هغه لپاره یو خاص بورډونه دی او هغه بورډونه د نصاب جوړولو کې خپل کردار ادا کوي کوم هایر ایجوکیشن ته وګورو هغه لپاره یو خاص طریقې کار قانون کې موجود دی چې هغه دا غي نه تیریږي او نصاب جوړوي د نصاب جوړول نه مخکې ضروري خبره ده چې ستا مقاصد څه دي ستا اوبجیکټیو څه دي ریاست څه حاصلول غواړي په یو خاص قسم تعلیم خلکو ته پور کول معنی که هغه اوبجیکټیوز واضح کړی شي چې ریاست څه غواړي د خپل عوامو او د خپل خلکو نه په دې کې دا ویل ضروري ګڼم چې نصاب ټول عمر ګراوندډ وي یعنی هغه د هغه معاشري چې کوم معاشره کې کم خلک اوسي د هغه خلکو د ژوند کولو طریقې کار نه غیر چاپیره د هغه زده کړه تاویږي زه تاسو له دا مثال په دې انداز کې در کوم چې لاندورو کې زما سو خپلوان د بهر ملک نه راغلي وو دا غي ماده تاسو کو ماشوم و زما خورزه ده نو هغه بهر سیټل دي چې ته بچي سوای نو هغه ماته چې کوم خپل فیلینګز ویل دا چې کوم په سکول کې مونږ په الیمنټری لیول باندې کوم تعلیم حاصلو نو ماته دا وایي چې زکم ځای کې اوسم زمانه شاته غلې کې دغه غلې سنوم دي زماته مخامخ ته کور نه چې کوم غلې ده دغه سنوم دي چې کوم خار کې اوسم دغه خار نه خلاصته کوم خار دي دغه سنوم دي په کوم ژوندۍ کې چې کوم شیونه زه استعمالوم د هغه شیزونو نمونه د هغه شیزونو سیګنیفیکانس د هغه شیزونو امپورټنس دا زه په ورکو لیول خبره کوم دغه شان چې په برمانه سټوډنټ زی نو دغه انالیټیکل ابیلیټیز چې د مونږ وایو دغه تجزیه سیوا کیږي او خپل چاپرچل کې شیزونه ویني او دا غي مطابق زده کړې کوي نو زمانیز د چاپرچل د نصاب په جوړولو کې او دا غي د اوبجیکټیو جوړولو کې یو ډیر بنیادی او کلیدي کردار دی کوم چې په زموږ نصاب کې شامل کړی شي او سدين په سناسه شکل باندې خو فردر کار په وکړي شنو زما په خیال دا به ډیر خنتایج معاشري لپاره صحیح څرګند کی شهاب تاسو اين ساينسز نه ډیولپمنٹ سټډیز کوي بالکل نو تاسو اي خپل نصاب ته داسې په تنقیدي نظر کله کتلې دي او بیا دغه رنګ باباګانی چې راځي او نور داسې ایمرجنسي سچويشن راځي تاسو ته څه محسوسيږي چې زموږ طالب علمان چې کم دي زموږ ځوان کول هغه دغه نصاب ډیر تیاروي چې دغه سه موږ داسې باباګانو ته دغه نور ایمرجنسي حالاتو ته موږ دې جوړ کړی چې موږ غوښتل ریسپانس ورکو په خطرې کې باندې ورکو هغه سيزونه باندې پوي شو جی ډیره مننه ټول نو پهله تاسو ته خپل د ډیګري باره کوم چې ډیولپمنٹ سټډي اصل کې هم د لپاره چې ایجوکیشن تاسو د سوسايټي دا تاسو چې کوم معاشره دا تاسو کوم کلچر دی دا چې څه شیزونه نه جوړ دی آیا هغه خج الیمنټس باندې خ عناصر باندې مشتمل دی او کنه دی او کنه دی نو بیا په دې کې موږ کم قسم بهتري راوستي شو نو د نصاب په اړه کې چې څنګه تاسو خبرو کو سر پروفیسور صاحب هم خبرو کا چې یره هغه چاپرچل د کلچر د یو معاشره په مطابق جوړیږي او کوم وګورو نو زموږ چې کوم سیستم جوړ شوی زموږ چې کوم نصاب جوړ شوی دی هغه مکه د 1947 نه بعد عمره شان چلیږي بلکې 1960 کې په لګ ډېر چینجز راغلل او یو خاص منټالیټي یو خاص ذهنیت جوړ کړو نو زما په خیال چې ډیولپمنٹ سټډي ته په تنقیدي نظر وګورم یا د خپل ډیولپمنٹ سټډي د نگانه یا د هغه د لینس ته د نورو نصاب ته وګورم نو موږ یو خاص ذهنیت تیارو موږ مکه د نوکر شاهي چې کوم یو سیستم دی یو کوم نظام دی هغه شروع کړي موږ د یو سټوډنټ یو طالب علم ته هغه سکلز هغه چې کوم هنرونه دي چې کوم د ژوند د تیرولو لپاره ضروري هغه نه ورکو موږ د معاشي انډرستانډینګ چې کوم او د فاینانشل لیټرسي ویل کېږي هغه موږ طالب علمانو ته نه خایو چې کله کرایسس راشي هغه مینجمنت بسنګ کوي دا هغه ریزیلینس ورته ویل کېږي چې تبا هغه چې تاسو سیستم باندې کله پرابلمز راشي کله مسائل راشي نو ته واپس په خپل ځان څنګه ریسټور کې خپل ځان واپس په هغه طریقو باندې څنګه واپس راوړي چې کوم څنګه تاسو نظام پیلو یا به بهتري څنګه نو دا هغه حواله سره زموږ ته اس زما په نظر ډېر کومه تجربه ده یو کوم علم دې خو زما په نظر هغه شیزونه زموږ په نصاب کې شامل دي او هغه د استعماریت او هغه طبقاتي نظام چې زموږ کوم یو
هم د هغې په بیس باندې د هغې په بنیاد باندې یو نصاب ترتیب کړی شوی دی او زما په خیال دا یو آوټډیټډ سیستم دی، دا یو تیر شوی سیستم دی، دې کې موږ ته جدت راوستلو ډېر زیات ضرورت دی. صحیح. ښه فیصل صاحب، که پښتونخوا سیمې ته وګورو نو موږ ګورو چې وخت تر وخته دلته زلزلې راغلي دي، سیلابونه راغلي دي، اوس د وبا که موږ وګورو نو زموږ په دې سیمه باندې د ریسپانس کولو داسې څیزونو ته یو تاریخ پاتې شوی دی، دغسې د ویلفر سرګرمو او د نورو څیزونو هم لکه یو ښه تاریخ پاتې شوی دی او خلک چې کم دي هم په خپله یو تنقیدي سوچ او فکر لري او خپل مدد ته یا دغسې څیزونو ته راځي. خو تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه انګریډینټس یا دغه څیزونه زموږ په تعلیمي نصاب کې شته دي او که نه؟ یا ډیزاسټر منیجمنټ چې څه ته موږ وایو چې دغسې څیز راشي نو هغې ته به زموږ اکیډمیان یا زموږ طالب علمان هغه دې ته څنګه ریسپانس کوي، دې ته دغه رد عمل د دوی څه وي؟ موږ لکه بیخي اوتر شو داسې سچویشنز کې، نو تاسو څه وایي چې آیا د هغې جواب زما په خیال تاسو په خپله هم ورکړه چې موږ اوتر شو او اوتر ځکه شو چې زموږ په عام نظام کې داسې څه نشته چې تا څه ایمرجنسي ته تیاروي. تاسو ډیزاسټر مینجمنټ ذکر وکړو نو که موږ وکتل نو تر ریسنټ زلزلې راغلې یا سیلابونه رالل یا نور قدرتي آفات رالل نو د هغې آفتونو په نتیجه کې خلکو دا محسوس کړه چې یاره یو داسې سټډیز پکار دي ډیزاسټر مینجمنټ په نوم باندې چې موږ عوام دې ته ذهني طور او هغه ایبیلیټیز کیپاسټي ولم بیلډ کو تیار کو چې کدا سي ناګهاني آفت راځي نو چې مونږه هغه ته ذهني طور هر وخت چمتو او دغه د حل کولو لپاره مونږه او ترکیبونه د دغه وجوه چې ډیزاسټر مینجمنټ په یونیورسيټیانو کې په کالجونو کې ایز ا سبجیکټ انټروډیوس کړی شو او دا ریسنټ انټروډکشن دی، یعنی دا سره ډېر پخوانه نه و، دا د حادثو نه پس چونکې مونږ په حیثیت کوم څنګه زما د کشر شاګرد مو وي چې په حیثیت کوم مونږ ریاکشنري خلک یو، مونږه چې واقعي وشي دغه واقعي نه پس پاره باندې ریاکشن ورکو، دغه ریاکشن په نتیجه کې مونږ یا سو مضمون انټروډیوس کو یا دغه لپاره سره حل اوستو کوشش وکړو، پرویکشنري اپروچ نه لرو چې مخکې نه سوچو کو چې داسې شیزونه مونږ په کار دا و چې د ډیزاسټر مینجمنټ زموږ په دې علاقه کې خاص کر چې په کوم ریجن کې مونږ اوسو مونږ ډیزاسټر د لپاره سنوي ځای نه یو، نه زموږ لپاره ډیزاسټر سنوي خبره ده. دا سیلاب په 2010 کې نو راغلی، دا زلزلہ صرف په لومړي ځل په 2008 یا په 2005 کې نو راغلی، هغې نه پس هم په دې علاقه باندې مختلف قسم آفتونه تیر شوي دي. خو آیا دا محسوس مونږ په 2008 یا 2010 کې ولیکړه چې مونږ لا ډیزاسټر مینجمنټ یو مضمون په طریقه پکار دی؟ نو پکار خو دا ده چې صرف ډیزاسټر مینجمنټ یو سپریټ مضمون نه وي چې هغه سټوډنټان وایي، بلکې د دې کمپوننټ که په نورو مضامینو کې هم لږ لږ واچولی شي، که نور څه نه وي ایټلیسټ چې خلک صرف د هغې ډیزاسټر چې د دې نه خبر وي چې ایټلیسټ زموږ په علاقه کې دا چل شوی و روان. بالکل صحیح. اورېدونکو ته به هم وایم چې زموږ خپرونه چې کوم دا ولسي تړون هغه د کووډ-19 وبا چې کومه مخه کړې ده نو په هغې کې د انټرنیټ د لارې زده کړې یا تعلیمي ادارې چې کوم دي هغه اوس آنلاین کلاسز حوالو سره هم خبرې کوي او آنلاین سرګرمۍ هم شروع کړي دي. نو دې په هکله باندې زموږ نننۍ خپرونه خصوصي توګه باندې ترتیب شوې ده. په قبایلي ضلعو کې که موږ وګورو د انټرنیټ نشتوالي هلته مسلې را روانې دي او دې له کبله د دغه علاقو طالب علمان چې کوم دي هغه موږ ګورو چې وخت تر وخته احتجاجونه هم کوي. نو که دغسې د دې سیمو ځوانان زموږ غږ دا وخت اوري یا زموږ پروګرام اوري نو خپل علاقې او دغې ستونزې چې کومې دي هغه موږ سره شریکولی شي. دغسې اورېدونکو تاسو هم که د کووډ-19 له وجې یا دغسې انټرنیټ یا ډیجیټل زده کړو حوالې سره موږ سره خپل رای خپل غږ شریکول غواړئ نو زموږ د سټوډیو شمېره ده 09192140199. د اس ام اس لارې هم راتلی شي، کیار به ټایپ کوي او خپل میسج چې کوم دی هغه په 8583 باندې به راولېږي. موږ سره پیغامونه هم د فیسبوک لایو د لارې راغلي دي. مصباح الاسلام چې کوم دغه پروګرام ګوري سلام وایي، دغسې ایوب خان، اشرف یوسفزی چې کوم دغه هم زموږ خپرونې اوري، محمد نعیم خالد چې کوم دغه د پروګرام ستاینه کړې ده، ډېره زیاته مننه. ستاسو په طرف برازو شهاب څنګه سر هم ذکر وکړو، فیصل صاحب هم ذکر وکړو چې ډیزاسټر مینجمنټ دغسې نوره شعبو کې هم د اپډیټ کولو د کریکولم یا د نصاب چې کوم دی هغه ضرورت لري. خو اوس د کووډ-19 وبا نه پس تاسو د یو ځوان په حیثیت د یو طالب علم په حیثیت څه فکر کوئ چې اوس چې کوم دي یونیورسټیانې یا تعلیمي ادارې څنګه دې سچویشن ته یا دې څیزونو ته هغه لګیا دغه څنګه فیس کوي او تاسو چې کوم د انټرنیټ د لارې ستاسو کلاسونه آیا روان دي او که نه دغه صورتحال موږ ته وایي؟
ها چې د ایجوکیشن یا د تعلیم حواله سره موږ چې کوم مسایل پیش کړل زه ټول نه پهله د هغې په باره کې خبر وکم. زموږ چې کوم یونیورسټیز ډېر کم جامعات یا یونیورسټیز داسې وو چې هغې خپل آنلاین کلاسز د 2 هفتې یا 3 هفتې نه بعد شروع کړل. زموږ یونیورسټي 1 جون ریسنټلی یو 2 هفتې مخکې دا کلاسز شروع کړل. نو ټولو نه پهلنی نقصان چې موږ ته وشو هغه دا وشو چې د تقریبا 2-3 میاشتې زموږ یو ګیپ راغلو. نو هغه کومه فاصله چې رااله د هغې د وجې نه د انسان چې کوم یو لرنینګ هغه جرني وي یو پروسس وي یو طریقه کار وي هغه همپر شو هغه ودرېدله. هغې ودرېدوالو د وجې نه څه وشو چې کوم هغه زموږ الریډي ایجوکیشن چې یا زموږ چې کوم تعلیم دی په کرایسس یا بحران کې دی هغه بحران نور هم زیات شو. صحیح سټوډنټس چې کوم هغه چې کوم لرنینګ پروسس باندې را روان شي هغه سټاپ شو. نو دا خو ټول نه پهله مسایل بیا چې کله آنلاین کلاسز رالل ولې چې په دې یو مباحثه روانه وه چې یاره دا آنلاین کلاسز پکار دی که نه دي پکار ولې چې ډېر مختلف مسایل دي چا سره انټرنیټ نو کنیکټیویټي نو 2020 کې موږ په 2020 کې اوسېږو سټیل موږ سره د انټرنیټ پرابلم دی مسلې ټوله دنیا 5G 4G د دې نه هم مخکې روانه خو موږ سره 3G څنګه چې تاسو خبره وکړه د فاټا چې کوم زموږ سټوډنټس دي نو هغوی ته د انټرنیټ کنیکټیویټي نه وه. فاټا خو لرې خبره زما خپله زه په د پېښور کې اوسېږم او یو ډېره کنیکټډ ویل کنیکټډ یو ډېره ښه کنیکټډ علاقه ده خو ما ته هم مختلف کلاسونو کې دا مسله راغله چې زما کلاسز به ډراپ شو زما کلاسز به کنیکټ کېدل نه د انټرنیټ د مسلې د وجې نه. د دې نه علاوه چې کومه مسله موږ ته راغله هغه دا وه چې پروفیسر صاحب ته هم دا مسله راغلي چې آنلاین کلاسز کې به پروفیسر د یو د تعلیم چې کوم زموږ یو عمل دی دا یو دوه لارې عمل دی دا یو طرف نه وي. استاد خپل انپوټ ورکوي سټوډنټس په خپل ریسپانس ورکوي او د دې نه یو لرنینګ یا د یو زده کړې چې کوم یو عمل وي هغه روان وي. او زموږ چې اوس په آنلاین کلاسز کې وګورو نو ټیچر د نیمې ګنټې یو ګنټې یو نیمې ګنټې دپاره هغه لیکچر ورکي خو د هغه نه سوال کولو لکه سوال کول خو سټیل بیا ډسټربنس راځي هغه استاد لګیا وي نو د هغه هم زړه ستړی شي او سټوډنټس وي هغه موسټیج موږ وګورو ولې چې دغه دی څوک مخامخ د تناس نه وي نو تاسو ته پته نه وي چې آیا تاسو دا لیکچر څوک اخلي لګیا یا نه. نو ډېر سټوډنټس موږ طالب علمان چې هغه داسې وو چې هغوی به کلاسز کې وو او هغوی به منټلي پرزنټ نو. صحیح دا سوال فیصل صاحب ته فیصل صاحب څنګه چې دې ذکر وکړو چې زموږ هغه رنګ رویې هم اډاپټ شوي نه دي لکه د آنلاین کلاسونو سره او د پوره تکنیکي عمل سره تاسو د یو سټاف ممبر په حیثیت باندې که دا راته وایي چې سټاف خو به هم مسلې لري د یونیورسټو د کالجونو د سکولونو سټاف چې کوم دی چې هغې ته هم دا ویل شوي چې په آنلاین یا ډیجیټل شفټ به وي او کلاسونه چې کوم دی هغه په آنلاین لاره باندې به اخیستل کېږي. نو آیا چې کوم زموږ استادان دي د یونیورسټو د کالجونو یا سټاف چې کوم دی هغه هم د ټیکنالوژي او د دې استعمال سره هغه رنګ اکوپ شوي دي او که نه یا هغې ته هغه رنګ څیزونو ضرورت دی ستاسو په خیال باندې که کووډ 19 وبا په خپل ځای خو زما په خیال هسې هم یو ډېر ډیجیټل دوران روان دی نو دا څیزونه هسې عمومي په توګه باندې هم پکارېږي خو خصوصي توګه باندې د وبا سره لکه که تاسو دا خبره وکړئ زه د خپله خبرې لږه غوندې د وروستو نه شروع کوم او هغه دا چې د زده کړې عمل چېرې هم د مسلو نه